السلام علیکم دوستانو، نن در سره هغه دغه والا سویډن والا ویډیو شیر کول غواړم چې هغه بې غیرته چې کوم دی د قرآن مجید بې حرمتي کړي ده، هغه یې سوځولې او لتې ورته ورکولې. ډېر د افسوس خبره ده، ولې چې زموږ مسلمانان اوسه پورې یعنې خاص کر زموږ حکمران پاکستان ول اوسه پورې غلي دي، خبرې نه کوي. او خاص کر مولانا فضل الرحمن به یادوم چې دا د دین ټیکېدار دی، نو اوسه پورې چې کوم دی خاموشه دی او دا د سویډن باره کې دی اوسه پورې احتجاج ونه کړو. ډېر زیات د افسوس خبره ده او الله پاک دې دغه کم دوه کسانو چې د قرآن مجید بې حرمتي کړي ده الله پاک دې هلاک کړي. الله پاک دې داسې سزا ورته ورکړي چې دا ټوله دنیا ورته حیرانه شي او الله پاک دې په داسې مرض باندې اخته کړي. ولې چې دا زموږ مسلمانانو دی یو غیرت چې کوي او خاص کر دې بې غیرته چې کوم دی د سویډن والا حکومت هم ورته اجازت ورکړو چې تاسو دا کار کولی شئ. نو ډېر د افسوس نو په دې سړي ته غوسه ورشي او سړی خفه شي چې یاره ایز مسلمان زموږ دا حکمرانو څه پورې چپ دي. ولې چې زموږ په ملک کې لوګونه کې عمران خان داسې څه کار وکړي نو دا ټول به راوچت شي، پی ډي ایم والا یا مولانا فضل الرحمن به خاص کر راوچت شي. اوس د دوی د غیرت دغه دی چې نه راوچتېږي چې یاره د قرآن مجید بې حرمتي په سویډن کې شوې ده، د دې خلاف خپل حکمرانو ته ووایي. ولې چې دا څومره پی ډي ایم والا د دې ټول کسان دي، دوی ته ووایي چې روزي د دې په باره کې احتجاج وکړو. په پاکستان کې د سویډن امبیسي ده په اسلام آباد کې، دې باندې ورشه دلته دغه ځای کې احتجاج وکړو، دا وسوځو یا دغه کې که سویډن والا کسان د دې ځای نه پاکستان نه وتښتو. نو دې ټایم دې څوک قدم نه اخلي. ډېر د افسوس خبره ده. خو زه صرف دې څیز ته حیران یم چې الله پاک داسې خلکو ته سزا ورکړي څوک چې د مسلمانان بار بار راوچتوي او دوی په مخ کې داسې کارونه کوي چې مسلمانان راوچت شي. خو زه صرف دا ویم به چې یا الله فرعون حامان نمرود او شداد ته چې څنګه سزا ورکړې وه، یا الله داسې د سویډن والا د دوو کسانو ته هم داسې سزا ورکړي چې د قرآن مجید بې حرمتي کړي ده او دې خلکو سره د قرآن مجید احساس نشته چې قرآن مجید زموږ ټولو زندګي ده او دا چې کوم دی د الله پاک د انسان د رهنمایي دپاره د قرآن مجید را لېږلی دی. خو کاش چې دا خلک څوک پوه کړي او خاص کر د اختر په ورځ چې مسلمانانو لمونځ وکړو او دا بې غیرته راوچت شو او قرآن مجید ته لتې ورکولې، قرآن مجید صفحې یې سوځولې. نو موږ خو نور څه نشو کولی، خو دومره کولی شو چې بد ردم ورپسې ویلی شو او لاسو کې مو چې څه طاقت دی نو ما هم نشو کولی. ول چې موږ کوم ځای و سویډن کوم ځای دی خو دومره کولی شو په زړه کې بد منل، زړه کې به ورته بد وایو، بد دعاګانې به ورته کوو او د الله نه به دا دعا کوو چې الله دې هلاک کړي، بربادې کړي او دا سزا ورته ورکړي چې دا ټول دنیا وګوري، عبرتناکه سزا چې دا ټول خلک ورته حیران شي چې داسې به دی بیا د مسلمانانو خلاف دا چې دی بیا د آینده لپاره چې کوم دی داسې کار نه کوي. کله په سویډن کې دا قرآن مجید بې حرمتي کېږي، کله په فرانس کې کېږي، کله په یو ځای کله بل ځای کې کېږي. اوس چې کوم دی اقوام متحده والا خاموشه دي، اوس داسې نه وایي. دوی ته پکار چې داسې یو سیسټم برابر کړي چې کوم سړی قرآن مجید بې حرمتي کوي یا د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي نو هغوی ته چې کوم دی سزای موت ورکوي. خو قانون چېرته دی؟ نن سبا څوک د چا مني نه او بس موږ خدا د الله نه دعا کوو چې الله تباه یې کړي، برباد یې کړي، هلاک یې کړي.